الله وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله عز وجل. دا سره خدای ټوپه خواله زکه جنگ یو ورځ نور ویل کنه نو دغه یو ورځ سبق چې کوم دی کنه هغه چلو هغه استاد عبارت وی څوک طالبان را نه لکنه نو ځان لکه عبارت وی نو بل چرار دا ما ویلې نو کې دې دیم ځان له دا سبق ویلی ماشاءالله ماشاءالله. باب من صلى باب دې په بیان د ذکر دا غچا صلا چې مزکی وقدامه تنور او دغه مخامخ تنور وی د اور هغه زین چې کم کې اور بلیږي لکه تندور د خبزه یا لکه دی وخت کې سرندر اور د زیو د جمعتونو کې چی هیټر او نارون یا اور وی چراغ وی مومبتای وی یا نور سوزنوی او شیء مما یعبد یا داس شی مخامخ پروتی چې دغه عبادت کې دی شي لکه بوتان توتان شاتوتان وغیرہ شو یا یو محترم مکرم معظم شی د مخلوق په خیال کې فاراد به وجه الله عز وجل او مصلی په دې صلات اراده کوي رضا د الله تبارک وتعالى نو سو حکم دې سړي. امام بخاری رحمه الله دای مسلک دا دی چې یو سړی ته مخامخ تنور وغیرہ وی یا اور وی یا هیټر وی او دې موز کوي نو دې موز بالکل کیږي او پدې کې هیڅ تردد نه دی پکار. کله چې د مصلی نیت او اراده خالص د الله رضا وی او د خدای عبادت دی نه تعظیم د ناروی یا د نه د تعظیم د بت وی نموذب کیږي. حنابلہ علیهم الرحمت هغه وی چې دا موز بالکل نه کیږي. بعض ائمه حضرات فرمایي چې دا موز مکروه دی. احناف حضرات فرمایي چې چره دا اور وی او داسې حیثیت سره چې ته لړکول شي لکه مثلا دا هیټر دی او ته اخوا دی خوا کول شي یا باتی دا اخوا دی خوا کول شي بیا خو مکروه دی. او کې داسې لکه مسجد زکریا کې چې بالکل مخامخ ولزه جوړ دی کونډي خخري اتل لرکول نشي نو په داسې صورت کې چې ستا مخامخ اور یا سلندر یا هیټر وی نو خیر دې ګناه نشته ځکه چې دا غیل لرکول ستا په لاس کې نه دي. وقال الزهري امام الزهري رحم الله فرمای اخبرني انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ورزت علي النار وانا اصلي. امام بخاری رحم الله د خپل مسلک تایید دی پاروي چې نبی علیہ السلام حدیث ته ورزت علی النار ما ته په مانزه کې اور مخ کې کړي شو او ما موږ کو معلومه شو چې دا اور ستا مخ کې وی نموز نه کی دا موز کی او دا د امام بخاری مسلک شو. نو بهرحال بعض وخت کې یو سړی د خپل مدعا اثبات لپاره د خپل د حیثیت مطابق خبرې نه کوي ځکه چې موږ وایو چې دا انسان خو مکلف دی په امور اختیاریه باندې او عزت علی النار ما ته اور پیش کړه چې نو دا خو امر اختیاري نه دی دا خو د غیر اختیاري خبره ده. نو موږ مسأله چلیږي په امور اختیاریو کې او په استدلال کې او معاملې را لچا غیر اختیاري ده. دا استدلال د امام بخاری صحیح نه دی خو بل حدیث سره وې موږ دغه بیا جواب کوو. وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قال ان خسفت الشمس نور تور کړه شو فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم ذک پیغمبر علیہ السلام ثم قال بیا فرمای اريد النار ما تبما ذکر خودش ولم ارى منظرا كاليوم قد افظع نو لیدل ما یو منظر یو شید لیدلو پشان دنن نه رضی اچری افظع ډیر زیات يرون کې او غبرات پیدا کونکې مانن په دې مازه کې یو کیفیت ولید او سخت ویریدم دمره د غبرات شی ما دینه مخ کې نو کتلې دا حدیث منګه مخ کې تاسو به تور تایید پیش کړو دا حدیث تفصیلی ان شاء الله په صلات الخسوف کې بدل تراشی او دې نه استدلال د امام بخاری په جواز د مانزه خلف النار و خلف التنور و خلف شی مما یعبد چې عابد عبادت کوونکې د الله په اخلاص دا جایز دی دا استدلال د امام بخاری بے ځای دی ځکه محدثین دی هغه ګڼ جوابونه کوي یو دغه نه ما تاسو ته وی چې د انسان مکلفیت چې کوم دی په امور اختیاري او کې دی او دا لیدل د اور چې کوم نو دا خو امر غیر اختیاري دی دا خود شو حضرت په خپل خنوي خي او نه منګم ویل کې چې د انسان په وس کې دغه تغیر او تبدل وی ان بیا خو مکروه دی چینین بیا خو خیر دی بیا علما د قرات نه خالی خو نه وای خدا استدلال خو صحیح نو ځکه چې دا امر غیر اختیاري دی دیم دا چې دا نار د جهنم دی نار د دنیا نه دی درېمه خبره دا چې دا نار متمثل شو حقیقت نو څلورم دا چې دا نار خو په نار په زید نارو او د مزنا د حجابات ارتفاع شو جانم اورو خو په منځ کې حجابات رفشو پردی رفشو حضرت تو تکتل څلورم دا چې کې دي چې دا نار یمین یا یسار یا خلف دی دا چترال چې قدام خوې رأیتو یا اوریتو ما ولیدل نو خطرتم سره کتی شي نو گسترتم سره کتی شي نو دې اعتبار سره دا استدلال په جواز د صلات د دې روایت نه غیر مناسب دی چلو جی باب کراهیت الصلاه فی المقابر باب دې په بیان د کراهیت تمازه په مقبره کې ګوره علماء کرام حنابلو مسلک دا دی چې بالکل د احنافهم چې موږ په مقبره کې جایز نه دی بعضی حضرات فرمایي چې چره یو سړی موضوع کی په مقبري کې او مخامخ قبر ني نو محل کراهت دی او بعض علماء کرام خو بالکل د جواز قائل نه دي امام بخاری مو چې کراهیت الصلاه فی المقابر ځکه چې حدیث کې راځي جعلت لی الارض مسجدا ده خو الا المقبره استثناء ده مقبره کې مزنه کیږي چې مخامخ دی قبر وی یا یمین طرف ته قبر وی نو بالکل مزنه کیږي او بعض علماء کرام فرمایي چې چې مخامخ ني او یمین او یسار تینو خیر ده بشرطی کې چې عابد موحد وي او پغی باندې ایهام نشي کېږي او بیا اولاد کم د غسله ترک دي وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم وګرځوي تاسو فکرون خپلو کې بعضی حصہ د مازه خپلنا ولا تتخذوها قبورا او مگر زوی تاسو خپل کورونه مقبره اوس دې حدیث مقصد دی یو خدا اجلوا فی بیوتکم من صلاتکم کې دا من صلاتکم نا کم صلات مراد ده تو بعض علماء کرام فرمایي چې تبعیضی شو نه بعض د مانزستا سنا او بعض د مانزو نه هغه مزد چې غیر مکتوبه ده
هر چې مکتوبه ده نو یصلی فی المسجد ده اب جمعات کی ادا کیږي نو لہذا من صلاتکم نہ مراد نوافل دي تہجد کور کوا اشراق کور کوا اوابین کور کوا بلکہ سنت قبلیہ داغی محدثین فرمائے د مسجد نبی نے زیاد ثواب دے چې تفکر کې وکړي دا سنن مراد دي او کې بعدیوم د نظر حفاظت کول شي او په لارې باندې قلت پړت نه کوي سیده کور ته دی بیا هم ثواب دی او کې چره نه د نظر حفاظت نشو کوله او په لار کې بیا ودرېږي او د ګولو تماشې ته ان بیا غینه بهتر دا چې جمعات کې ځان فارغ کا او بیا کور ته لاړ ومن صلاتکم نمراد صلوات نفلیه او تهجد دې چې تاسو په کور کې خیر او برکت پیدا شي بعض علماء کرام فرمایي چې من صلاتکم نمراد فرائض دي کم فرائض چې کله تا نه د با جماعت پاتې شي جمع د جمع ټیم د نلان اوس بهتر دا چې کور وکا لکه مونږه تاسو ته مجمع الزوائد صفحه 45 جلد ثانی حواله ورکړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغې جمعات کې مشو چتتلو بلار کورتا او ازواج مطهرات ځان پس درو لته جې موضوع کو ومن صلاتکم هغه فرایض چې تا نه پاتې شي او کور بیا جمع مسکه نو کور تلار شه مخکې دا جملې ته وکړه د ولا تتخذوها قبورا مگر دوی دا کورونه قبرونه وګڼ توجیهات دي یو دادی چې لکه سرنګي چې قبر محل د عبادت نه دی اور التکی خلق مز نه کوي نو دارنګي دا مقبره دا کور قبرستان مو جوړو چې ته پکې مز نه کوي مگر دوی د خپل کورونو قبور لکه قبور کې چې خلق مز نه کوي نو دا سه نه چې تم په کور کې مز نه کوي بلکې ته کوا دیمه خبره حاشیو لیکل دا لکه اصحاب د قبور په قبرونو کې مزونه نه کوي نو تم ځان نه غمړې مو جوړاوه چې کور کې پاتې کیږي مز پکې نه کوي وانه چې تم په کور کې پاتې کیږي مز نه کوي نو پتا کې په مړی کې څه فرق شو مړم په قبرستان کې دی مز نه کوي او ته چې کوم دی هم په کور کې مز نه کوي نو ځان نه دې مړې جوړ کړ کور نه دې قبر جوړ کړ یا څه لکه کور چې لکه قبر محل د عبادت نه دی خلق پکې مزونه نه کوي نو دارنګي دا کور په شان د مقبري مگر ځو چې خالد عبادت نه وي یا صاحب قبر په قبر کې عبادت نه کوي نو ته ځان نه مړې مو جوړوا چې کوم په قبر کې مز نه کوي نو تم په کور کې ځان نه دې مړې جوړ کو د قبر نه دی کو نه د قبر جوړ کو دا توجیهات محدثینو ذکر کړی دي ښا او چې کوم روایت تو کرازی سورۃ یاسین وی او سورۃ ملک وی آیا مزونه کول هغه تمثل دی حقیقتا عبادت نی ورخه څنګه چې تکلیف ختم شي وي درېمه توجیه د علماء کرام او صلحای امت مگر دو خپل کورونه قبرونه یعنی خپل مړي په کورونه کې مخه خوای مړو د پاره اديري دي قبرستانونه دي او پای کې خخوای په کور کې مخه خوای د دې وجنا چې کثرت د لیدو سره کثرت د احتضار سره هغه وحشت ختميږي او کله کله چې سړی قبر ګوري وحشت پیدا کیږي مانوس بشه قبرونو سره بیا به خوف او دش بدرنه لري شي لازم مړي په کورونو کې ما سلام توجیهات عبدالجلیلا چې لا تتخذوا قبورکم مقابر ځان لکور په قبرستان کې مو جوړا مقبره کې یا مقبري سره کور مو جوړا ایو جداد چې بیا واستاد زړه هغه خطرات ختميږي مانوس بشي ور سره بیا په پدای قبرونو کې لکه هر قبرستان یاداشو او دلته کې ماشومان هغه فوټبال کوي ماشومان هغه بل لبه کې کرکټ پکې کوي بيزي پکې سړی
مچاز راشي غول مچاز هغه په قبرونو کې کوي تاسو لاره قبر ټول د غولونو ډکی ایو جداد چې هغه وحشت چې کوم دی هغه ختم شو لہذا خپل کور په قبرستان کې مو جوړا مولانا زکریا رحم الله فرمایي او لطیفه ده چې لا تجلوا قبورکم لا تجلوا بیوتکم قبورا معنا خپل کور نه قبر مو جوړا چې څوک د سخراشي اډو څوک پانم ولا ورنکي هندستان نه پان خوړه کنه چې تاسو څوک ملمراشي اډو دو بو د پانو ستوم ورته ونکي لکه مړي خو چاله نه پان ورکی نو بو ورکی پان پیر کنه هندستان دی وفري لکه موږ وو چې داسې نه چې چاله اډو د نسوارو ستوم نکي لکه چې مړي خو چاته د نسوارو ست نه کیږي نه د بو ست کی نو دا چې تعالی سو کراشي انا د بو ته پوسو کې نو سو خیرته حذف مخاله مخ بسم الله باب الصلاه فی مواضع الخسف ها ولا ګور دې چې یو سوال پیدا کیږي کراهیت الصلاه فی المقابر باندې چې په کورونو کې قبرونه مو جوړوي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر چې په کور کې دی بیا بس کی نو داغي جواب ابن ماجہ 117 اور موطا امام مالک 212 دی کی روایتونه دي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو په دغه وخت کې د صحابه په مابین کې کلام شروع شو چې د حضرت روزه قبر به کوم ځای کې جوړیږي حضرت عائشہ به نتپوسو شو بما د نبی علیہ السلام نه اوریدو چې کوم ځای کې د پیغمبر د روح قبض وشي اقا ځای به د پیغمبر قبري لہذا روح خدل تاغه شوی دی لہذا په دې کور کې به قبر وي دغه وجه دا چې موږ په قبور گنبد جایز نه دی خو خلکو د نبی رسول الله چې په قبر باندې گنبد دی الکه دا گنبد مخ کې نه جوړو دا الگنبت القبر نه دی والقبر فی الگنبت دی په دې کې فرق دی القبه للقبر نه دی والقبر فی القبه دی دا خو مخ کې نه کور جوړو تا خیال دی وته کنه زنده خبر را الصلاة فی مواضع الخسف والعذاب موز کول پا غزیونو دا خسف خسفی یعنی اغزمکه که چه خخشیو خلق والعذاب یو پا زیونو دا عذاب کمزه که چه عذاب راغلی نو پا غزه که موز کولو سو حکم زه یا کم مقام کی چې د خسف عذاب راغلی چې یو قوم پکې زمکی کې خخ کړي شوی نو الته د عذاب د عبادت سو حکم دی نو عین دقه محلات چې کوم دی په دې کې عبادت مکروه دی په دې اعتبار سره چې دا زیونه د عبرت دي او په موږ کې دعا وی او دعا الکیږي چې استحضار کامل وی او دا زونه د خوف او د دشتي په دې کې استحضار کامل ني سره مکمل مطمئن ني لکه دغه وجدا لکه یو سړي باندې چې د سمات غالب شي او شي او دې چې کم ده کنه حاذق شي د دې موږ مکروه دي لکه چې ټول ته توجه بل خواروانه سخاله ورته او موږ لپاره خو توجه مع الله پکاره ده دا زینو کې موږ نه کی لیکن کی چره یو سره موز کوي نو موز جائز ده او دې لپاره حضرت علی یو قول نقل کړ دی امام بخاری خدا قول ضعیف ده او پاری باندې محدثینو کلام کړی دی چې دا حدیث د ابي داود چې کوم دی چې کوم نه امام بخاری استدلال کړی دی و یذکر سرا حدیث کمزور دی الصلاة فی المواضع الخسف والعذاب ويذكر او نقل کړی شوی دی ان علی رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه کړه الصلاة بخسف بابل مکروه ګڼل موز هغه مقام د خسف چې په زید بابل دی بابل چې کوم دی کنه دا یو ځای دی او هغه بابل کې هغه قرآن چې ذکر کړ دی ومنزل الملکین ببابل هاروت و ماروت هغه بابل باندې چې کله الله عذاب را وست
او دغه هغه بسته هغه باده الله ورټکړي نو دا غزه کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نو کړي اویلو چې نهانی حبی ز پیغمبر علی السلام منا کړو ما غالبا ابو داود جلد اول 77 صفحه تراکا ابو داود شریف دے 77 صفحہ دا تاسو ویل دے نخو کتا اوز دا گورا اویا صفحہ باب فی المواضع التي لا تجوز فی الصلاة فيها الصلاة دا حدیث تے فلما برز منها امر المؤذن فاقام الصلاة فلما فرغ قال ان حبی علیہ السلام نهانی ان اصلی فی المقبرہ ونهانی ان اصلی فی ارض بابل فانها ملعونة ارض بابل کی زی من کرے ما زکه چې دا ارض ملعونه ده لیکن علامه عینی د خطابین نقل کی چې دا روایت د علی چې کوم ده نهانی حبی دا ضعیف ده او هیڅ څوک د اسلافونو داس نه دي تیر شوی چې په مقام د بابل کې مزمنه کړی وي او بابل خلوی خار نو عقل مزنه کې شرط بدی پاکستان ته راځي مزلا البته هغه عین زید خصف التکی مزدنه کی زکه چاغي د پار حدیث کې راځي چې تاسو التمزه الا ان تبا کچھ جاړي په جړه کې چې کوم دی توجه کامل ني او موږ خټوره دعا ده د چې کوم څه کې توجه کامل ني کم ځای کې توجه نه راځي نو الته کې مکوا نو بابل مراد نه دی عین منسل حسب مراد دی او بیا حدیث کوم دی الی اخره کمزور دی وبي قال حدثنا اسماعيل او د یوز کرونه معلومی چې مجهول دی مجهوله صغیره ورا اسماعيل ابن عبد الله حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين مداخله کې تاسو دی عذاب کړي شو خلق باندې الا ان تكونوا باکین سوا د دینا چې تاسو جړی دن کی په دلاره باندې ځای نو په جړه ځای په خوف ځای په یاره ځای فلم تکونوا باکینا کہ تاسو جڑی دن کی نہیں فلا تدخلوا علیہم ولی لا یصیبکم ما اصابهم چې اون رسی تاسو ته عذاب چې دوی طرف سے دلایو الله اکبر نمانه دا چې دا خود خوف زیاده دا خطرې زیاده او کله چې خوف او خطر وي نو مسکی اوس کی اوسړی ته چا دشمن در روان دي ماشين په لاس دی دې بل ته موضوع کی او کې موږ ته ولاړ دي اموز بسې خو ټوپک وکي لکه یریږي وکړه نو دې لپاره دې چې موږ څنګه کوي الا ان تکونوا باکینا بل دا مولانا صاحبہ چې مقصد دې ډراوه د خوف دی او ته چې په غزه ولاړ خو مانه دا چې یریږي نه کنه یریږي نه الله موږ خو مختشو عذابونو سره الله دې وفیرا کی دا په دې هزاره کې 4 رومبه مسخ شو کنه تاسو باندې خبر ا دې ډاډر علاقې کې چې پورا کله اسماني تندر باندې ختم شو او پای کلی کې یو کس بشو نو ټول ختم شو نو منګه زم ولا قدم لار تماشي لا غزير لار باندې هغه ځنګل غونې کې زیاده نو خلکو دلته کلو دلته کې رسېږي دا ټول خاورې دی او ونی دی او دې کې څلو اړو دا پته نه و چې دې کې چاته ګټ مشته یو سره راغی نه دقه زیاده نو موږ چې قتل نو بیا واقع موږ ته ټایلونه زه په ځای ښکار شو باترومونه سټونه مات ګډ عقل حیران شو چې دا څنګه دی او چې څنګه مې وکتل
ان یکدم زما په پر پیدوش د مقام د عذاب دی کوم خلک خو چلار چې دای فوټانو بازو حالت ګرځو را ګرځو یری ګنا حالانکه لا یصيبکم مثل ما صابکم ازین یریگا چته پتا باندې چړک را نشي باب الصلاه فی البیع باب دې په بیان د مز په ګرجاګر کې ګرجاګر اے په ګرجی کې خو ته خلکو ته ګرجاګر وای دا غي سو حکم دی ګورا علماء کرام بعضی علماء حضرات هغه ګرجو کې چې معبد د نصاراو دی دا نه کنیسا چې معبد د يهودو دی مطلقاً مزمن وي امام مالک امام بخاری مزاج دارے رحمهم الله کې چرې پدی کی تصاویر دی نبیا مزمن دی او که تصاویر نی نبیا جائز دی احناف مسلک مولانا رشید احمدی گنگوئی رحم الله اور طحطاوی شرح مراقی الفلاح اغي ذکر کوي چې په دې سي زینو کې چې خطر د احترام او تعظیم ني نبي ابو کې دي شي جوړلت یې لرز مسجدن په قانون لاندې البته شامی 250 جلد اول کې لیکي شامی صاحب چې دا ځکه په ګرجو کې په چرچونو کې مزونه مکوي نمنګ بووی چې لکه د شامی دا حکم مصلحتن شو او نور علما چې وی جواز دي نو جوړلت للارض مسجدن د قاعده کلیه د لاندې هغه وی چې چره د تعظیم خطرنی او فوټوان موټان پکینی بیا تکول شي عادت مو جوړه چې ته بلار لار مزکول شي په شرط دي چې ودی نو وایي باب الصلاة فی البیات وقال عمر رضی اللہ عنہ انا لا ندخلوا کنائسکم منگا استازو کنائسو تا ندن نکیگو گرجوتا کنائسکم استازو گرجوتا من اجل تماثیل اللتی فیها الصور لوجد اغا تماثیلنا فیها پدی کی دی من اجل تماثیل اللتی فیها الصوری نواتو پشید تماثیل چا صورتو ندیم یا الصورو چو فوٹوان دی پکیم وکان ابن عباس یصلی فی البیع ابن عباس مسکو پاک گرجو کی الا بیاتن فی تماثیل سوا دا گرجینا چپای کې و فوټوان وو دا مسلک ته امام بخاری او د امام مالک شو معلومه شو چې د امام مالک تایید وکړه مګم ویو چې یو جواز دی خو جواز مال کراهت دی او نه کول بهتر وبي قال حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا عبدة بن هشام بن عروة عن ابي انس رضي الله تعالى عنها ان ام سلمى ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بارض الحبشة دی روایت کې اختصار دی بعد روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیمارو نو بیبیانو خپل منځ کې د کنيسې د حبشې ذکر کاو چې د حبشې کنيسه کې داسې فوټوانو وغیرہ وغیرہ یا کې دې چې کور کې دغه خبره زنانه خاون سره خبره طریقې کنيسه تن راته بیا ذل حبشه دیو گرجه کتلی و فرض حبشی کی یقال لها ماریتو دای حق ای گرجی نم ماریو د ماریه نمو فذکرت له مارات فی اسم الصور دی بی حضرت ذکر کړ هغه فوټان چې په دې کې لیدلو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام وی اولئک قوم دای نصارا یو قوم دی یهودیان اذا مات فیهم العبد الصالح کله چې مرچ پدې کې یو پاکیزه بندا یو نیکو کار سره
یا فرمایل او الرجل الصالح یا رجل صالح بمرش بنو علی قبری مسجدن دیو دای په قبر جماعت ګوټه جوړ کا وصوروا فيها تلك الصور او دا فوټوان په پکې ځړم کړه فوټو به پکې واچو لکه اوسم چې کوم دی ماته یو باوسوق او معتمد کسوی چې د شیعاګانو چې کوم ایمان بګاړي دي سړي ایمان بګاړي دي نو دا ایمان بګاړي چې کوم دینو دي کې چې دم نه لاړ شي نو باقاعده د خمینی او دارنګ دوی د مشرانو فوټان باقاعده قبله طرف ته په دیوال باندې پراتی فوټ غټ دیوال او دې پکې بوزونه کوي نو دینه معلوم چې دا دې اکرام شکنه اولئک شرار الخلق عند الله ونیز د الله ډیر بدترین مخلوق دی چې د الله تعظیم پرېخه دی او د مخلوق تعظیم کړي دا خلک چې د نیکانو بندګانو فوټوان جوړي او دغه ته عبادت کوي او دغه پوجا پاٹ کوي او دغه عزت کوي شرار الخلق دی عند الله تعالی باب وبي قال حدثنا ابو اليمان دا باب دی بلا عنوان ښا د دې وجنه چې دا باب بلا عنوان ذکر کړ چې دا ما قبل به پارا کل فصل دی او په مابین د دې دوړو کې مناسبت دغه دی چې نبی علی السلام مخکې ولایک شرار الخلق عند الله اوس حدیث ذکر کوي چې يهوديانو د قصیدی ځکه چې يهوديانو با عمدہ کنایسو کې او په خپل ګرجو کې او دارنګ په چرچونو کې دا انبیاء علیهم السلام فوټان ژوندول او دارنګ دوی با يهودو با د انبیاء علیهم السلام قبور ته سجدي هم کولې وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان عائشة وعبد الله ابن عباس قال دا دوه حضرات وی لما نزل برسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې نازل شو یعنی راغې چې تکلیف د مرګ په پیغمبر علیه السلام باندې لکه دوی نزل الموت بشي نزل شدت الموت بشي نازل کړه شو اسطواله د بیمارۍ نبی علیہ السلام نطفقا شروع حضرت یترو خمیسه لولا وجهه نو اچولا با یترو اچولا با خمیسه یو کمبل خمیسه غ صادر ته وي چې داغي ګټونه شوی لکه شاړیان چې زوم په وطن کې شوی او ازمنګ ویلو او ننم چې لکه شیر عالم د شیر عالم دا صادر شړای چې دا نو د دې د لکه جوړي دی ګلکاری په شوی دا نو دې ته شړای وي لکه دې زمانہ کې کمبل شو خمیسلو علا وجی فیزغتم نو کله بچی ساپوټ شو غبرهټ په پیراغه کنا صادر به په مخ مبارک اچولو کله بچی ساپوټ شو نو کشفان وجی نو صادر به د مخ نه راخ ساپوټی خو به نه کنا ساپوټی رااله نو صادر به مخ نه لری کا فقال ابا وهو كذلك او نبی علیہ السلام په دغه حالت کې وی لعنت الله علی اليهود والنصارى دلال لعنتی په يهود باندې او په نصارا باندې اتخذوا قبور انبیاء مساجدا چې دوی ګرځولې دي قبرونه د انبیاء کرامو مساجدن زینو د سیدی یحذر ما صنعوا نبی علیہ السلام با يرول خلق صحابه دغه عمل د يهودو نه چي کو مقصد داو چې خیرو مقصد سو چې د الله لعنت په يهودو نصارا وي اتخذوا قبور انبیاء مساجدن نو معنا يحذروا صحابه خپل امت یارو چاغه خلانتيان شو په دې خبره چې د انبیاء قبرونو ته سجدي کولې رې مسلمانانو چرته تاسو د يهودو په شان د زما قبر ته سجدي شروع نه کړي ورنه پتا زوم لعنت راشي ځان د قبرونو د سیدون او ساتي اوس دې ځکه اشکال دي علما کرامو ماتا سمکل مرزایان چې دي او بېمانان چې دي نبی چې عیسی علی السلام مړ دي او دلیل دا د لعنت الله علی اليهود والنصارى
اتخذوا قبور انبیاء مساجد یهودیانو د خپل پیغمبرانو قبرونو ته سجدګا ویلو او نصاراو ویلو او نصاراو کې هما تعظیم الله عیسی علیہ السلام ایګو فقط عیسی علیہ السلام راغلو نو دینه معلومه شو چې د عیسی علیہ السلام د قبر سجده کوله کنه نو دغه ګن جوابونه دي یو جواب خواغه دی چالکا دا نصاراو ذکر نفس اطرادن دے استردادن دے اور اصل دے حدیث لعن اللہ الیہودا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا تاسو ویلو دے تیرشو روایتونو کی کمزے کے تیرشو دیر نزدی زمانہ کے تیرشو 59 صفحہ کے سبحان اللہ اللہ کا ایوب گورے کارو کا خان اس گورا دی کی دا روایت لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیاء مساجدا خودلته نصارا ذکر نشته نشته ٹھیک ہے نا معلوم شو باب نمبر 48 دے حال ينبش قبور مشرکی الجاہلیہ ويتخذ مكانها مساجد خودلته کی لعن الله اليهود والنصارى نشته دارنگی عزیزان محترم بخاری شریف جلد ثانی 639 صفحہ شپږ سوا یو کم سر اختمه صفحہ حدثنا سوالت ابن محمد قال حدثنا ابو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبياء مساجدا دلتم نصارى نشتري تیشو علماء کرامو دغه صدا روایت ته په مسلم جلد اول کې غالبا ما د تا تاړو کې نو اړول 135 صفحه کې دی نو بہرحال روایت کرائے لعن اللہ الیہود لذا نصارى استدراک استطرادن راغے دویم قول دادے چې د یهودو کې انبیاء ډیر په کثرت راغلی وو نو بعضی انبیاء د یهودو به نصاراو منل بعضی انبیاء چې يهوديانو تراغلو اپ دې نصاراو منل ځکه چې موسی عليه السلام نو تر عیسی عليه السلام پورې 4000 پیغمبران راغلي دي بقول امام علوسی نو چې سلو وقفینا من بعد برسول باندې لیکلي دي نو بعضی انبیاء د يهودو تراله غل شي نصاراو منل او دغه د وفات نه بعد د قبرونو سیدی کولی اتخذوا اليهود والنصارى فټ شو خبره او بل خبره یاد ک طالب جانا چې نصاراو حواریین عیسی ته رسولان بوي اب نبیان غنل نصاراو حواریین د عیسی علی السلام ته نبیان بوي
چې اگر چې دا نبیان به ذات نه دي خو به تبع دي واتخذوا قبور انبیاء مساجدن فټ کیږي په وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اس اکثر روایتونه په دې باندې شوخه اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اوس ګورا دا باب راوړ امام بخاری دا ابواب سابقه او تایید کړي چالکه په مقدس مکه موږ کیږي بشرطی کې چې کوم دې معنی د قبولیت او د جواز صلات ننی لکه نجسنی او بت پکینی مخامخ چې کوم دې قبر نی پکی وغیرہ آسان دي ښا. وبي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار هو ابو الحكم. دا سيار څوک دی خو ابو الحكم سیب دی. قال دي حدثنا يزيد الفقير روایت ما ته نقل کړو يزيد کم يزيد الفقير کم فقير چې پیسې ورڅخه نه وي نه کم فقير چې په ملای دړو لکه تشویق. قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت خمسا ما ته پنځه خصوصیات الله را کړی دي او دې حدیث باندې قد مر من کلام کړو. بعض کې حدیث خمسن بعض کې ستن راځي او په روایت سبانم راځي. لم یوتون عاد من الانبیاء قبلی چې مانه مخکې دانو ورکړې شوی په حیثیت ته اجتماع سره اگر چې یو صفت وو په اجتماعي نو سرت به روب مسیرت شهر یو الله زما روب په دشمن باندې اخه ده او د یو میاشت مسافت قریب ټول ډریږي یریږي. وجعلت للارض مسجدا او ما دې پر الله ګرځولې ده چې دازمکا مسجدن زید سیدی. اس سوال دے علماء لکی عدم جواز په دې ځمکه باندې دا امر عارضی دی. توجه کو جوړلت الارض مسجد الله ما دې په دازمکه مسجد ګرځولې ده ها کې بتخانه په دی باندې بیا موږ نه کیږي دا امور عارضیه شو. کله چې د امور عارضیه او زوال وشي غشه او يرجو الى اصله او اصل څه دی جوړلت الارض مسجدن نماز پکې. وایو ما رجل من امتی هر هغه سره زما د امتنا ادرکت الصلاه چراشی ورته وخت موزه فلیصلی ان اودکی چې کوم ځای کې واخرای مزدو کې نو په عادت سره هغه ځای چې مستحق د عبادت وي فلیصل وحلت للغنائم او ما د پار غنائم حلال کړی شوې دي. وکانه نبی بس الى قوم خاصه هر پیغمبر به یو قوم ته خاص لګل کېده. وبستل الناس کافه او شپږم روایت کې راځي څه وختمه بیا نبیون ازما پر اتو د انبیاو یعنی د انبیاو به صد ختم شو او ز خاتم الرسول ما ووتیت الشفاعه او ما ته الله شفاعت نصیب کړې یعنی سمانه د شفاعت کولو حق را ترا کړې دي ما ترا کړې شوی د څه شفاعت کول اجازت او اذن د شفاعت پاک د ګناګارانو د امت خپل. باب نوم المرأه فی المسجد باب دې په بیان د وضو کېدلو د جنې یعنی د خزي په جماعت کې. ګوره علماء کرام مسله یاد کړه دا دو بابونه امام بخاری علیه رحمت لګاتار یو بل پسې راوړي.
رسو ما څخه 58 نمبر باب دے پای کې ذکر کیږي نوم الرجال فی المسجد در نارینو خوب په جمعات کې او دل تراغه نوم النساء نوم المرأة فی المسجد از دغه دا خبره امام بخاری دوام ازاله کوي سوال دا دی چې لکه دا جمعات کو بنیت له صلات ته ول ذکر دی هغه شی چې د صلات نه منافی دی د ذکر نه منافی دی نو پاغي عام جمعات کې مناسب نه دی نو ذالک دا عبادت خو تیقظ غواړي عبادت خو بیداری غواړي او نوم سره غفلت راځي نو په جمعات کې د خوب جایز دی او جایز نه دی ائمه کرامو مسلک دا دي چې په جمعات کې خوب کول جایز دي کو بشرطی کې چې خوابګاه جوړ نه کې لکه د کو ناراضي او جمعات کې ودشه اوس لکه خلک خو خياران شو او پیسې زیات شو مخکې به دغه سی مونږ ته یاد دي چې دلته چاکور کې پنکا نه و بجلی بنوا هاي وخت دا بجلی لوډ شیډینګ نو نو جمعه تبراغه ببوزه بولګو د بشو ولا کول عالم یاره جیسه بوز کو من زدل ته ورته د شملو 11-12 بجې براغه نه دو پرې وو دو ببوزي لاله کورغه ببوزه ونه یا لکه په خور کې چرته ګرمه په موسم کې لاړی کنه ماسپخین موږ شو شنو جمعه کې بیا ټول مړي پراته چې څومره راغلي تقریبا ټول دی بیا جمعه کې یو خود عادت ګرځول خو په جمعه کې دا خود آداب مسجد نه خلاف دی یو دادی لکه طالبان شو تبلیغیان شو چې دای خو بل څه زیشته نه نه خو په جمعه کې ود کیږي نه چرته ود کیږي درېمه خبردار مثلا یو سره خراغلو جمعه ته په ارادي د عبادت ستړي شو خوب ول راغې دیوی زیر له 7 منټه دمه کومه نو دا جایز نو خوب فی المسجد لپاره رجال خو جایز دی البته حکم د نساء دی چې د خذو سو حکم دی امام مالک رحم الله فرمایي دا خذو خوب چې کوم دی نه په جمعات کې بالکل جایز نه دی ځکه چې دا لویه فتنه ده محل د فتنې دی چاته نور څه ګډوډ پیدا نشي په خوب کې لکه نور څه ګډوډ پیدا نشي امام مالک رحم الله فرمایي چې بالکل جایز نه دی ائمه ثلاثه جواز مال کراهت قائل دي خدا هغه چا د پاره چې چا څنګه کور نشته لري جونګړې نشته لري او نو جمعه خدا منځې دي جمعه تراله د شوا امام بخاری رحم الله نوم الرجال نه نوم المرأه مخکې ذکر کړی ولی ځکه دې کې وهم زیاتو یو دا چې چونکه دا په محل د فتنې نه شاید دې په جمعات کې خوب منی ځکه جمعات خو وقف ته هر څړې ولا راتلی شي او دا په خپل محل د فتنې دا په جمعات کې نشو د کېده ودا کېده یاد دې چې چونکه حائز د پاره مسجد کې دخول منع دی نو کې دا چرته ودشي او ناصاب هیڅ جاری شي نو علماء دغه جواب کوي چې دا وهم برای وهم دی دا چې خود پر رجال کې وهم دی چې کې دې دا سره خصوان دی د جمعات کې وته چرته دې باندې دې محتلم نشي احتلام د دینه جمعات ګنده نشي کوم احتمالات چې پای کې دا احتمالات خو پدې کې وشته امام بخاری دا مخکې ذکر کا دفع د وهم دی پاره او دا حکم هغه چا دی پاره دی چې کور کې کوري نشته جونګړې نشته او ضرورت دی
لکه دې جنا حجونه عمره ور پار لاړ شي دا خزي ان بیال ته کې چون کې وټل ډیر لري نو اکثر زنانی مسجد نبی کې ابدل زید دغی او داري په مسجد حرام کې زې په دیودي په خدا من زید بار تقدیر جواز اشاره ده باب نوم المرأة في المسجد وبي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن شام نبي عائشة رضي الله تعالى عنها ان وليدة دا منګ ویلو جلد ثاني کې یو جنای او ولیدة مانوین زوا کان سوداء ودا تورنګي تورا او چې ګوري د سعودي ته چلاړي کنه ارداد عبدالجلیل او در انعام الدین دا کوټونه چدي نو دینه بزیات تور مخی تاسو تخکارش الله مخلوق دینه بزیات دې کې لا بیا پر چمک ورشته دینه بزیات تور مخوال نارینه او زنانه به تاسو وینئ حیران بشه نو سودا وجګنا تو رنگي والی حي من العربي دیو قبیله د عربو لپاره د عربو یو قبیله وا دغه یو وینځوا فاتقوا نغی آزاد کړه نو فکانت ماهم وازاد شي وینځ دي سره وادي ذکر کوي عربو کې احسان منل دا ماده لري زیاته وا وینځ چې آزاد شو هغه وته اسمه زاد استاد خدمت به کوم ناسته تخیل ورته نو فکانت ماهم راي سروا قال داوی فخرج صبيه لهم یورد دا ماشومانو پکور کې ای لبی مبکولی یو ول جنیوا او دای په غاړه باندې یو هارو انبیلو او دا هارو انبیل څنګه استاد محدثینو ذکر کړ دي چې یا خدا وا چې سرمنه پټای وا داسې لکه اوس دا بيزو غاړه ته پټای نه چی سرمنه پټای وا او پاغي باندې زه په دې موتیان هغه خخ کړو زه په دې موتیان خخ کړو نو هغه سرمنه پټای ماشوم ته چولې وا دا امبیل په یو کنه سرمنه او دغه باندې موتیان نو امبیل جوړ کړو اسو کو چې نه دا د مزیو دوه مزي چې کوم دې کنه هغه کې ملغلې ټومبلې آی بیا په خپل منځ کې یو بسره تاو کړی را تاو کړی وي لکه د تسبو په شان ده چی هغه د ماشوم نارتاوي شي نو هغه وڅو کې سرمنو و په سرسره کاری دا نو کارګر هغه هغه وچا تکړه په دې خیال باندې دا چته غوخره نو کارګر خو نه والو دلته کې ماشومانو جړا شروع کا چې امبل هاروک شه اربدا کور وال راځه د دې وینځي باندې شکرانه چې دې وینځي په پټ کړی هغه خدای بندګانو باندې پټ کړی هغه نه تاسو پټ کړی حتی کې دې جنې تالشي واغستا تر دې چې د قبول تالشي ور واغستا دا ډیره زیاته پریشان و په دغه وخت کې هغه خدایا تپس چې کوم هغه راځي په دغه مجلس کې هغه هارو ورغو نو دې منډه کړه هاري واغستا نو بیا دې یقین راغی چې دا جنې غلاګر نه ده خو بیا زه شرمېدم زه دغه نه جدا شوم چراله من الله پاک راته ایمان او اسلام نصیب کړ نو بیا ځکه چې بچرته ناستوا حضرت عائشہ به صخر رضی الله عنها څخه نو دی بداوی و یوم الوشاه من تعجیب ربنا اگر از د هار زما د رب د عجایباتو نه ده راشابیو چې ما نو تاسو کې چې دا ټکی همیشه ولي وای دا قصه راته وکړه او دغه جنې چې کوم وا دا سودا تو رنگي جنې چې وا د حکور ونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته جمعات کې یو غاړه مختص کړه دې ځاله یو نری غونه تمبوګي غونه جوړ کړه او پای کې بناستا قالت دای فخرج صبيه لهم رالیو جنې دودي علیها وشاون احمر هغه په غاړه باندې یو هارو سورنګي من سیورن د سیورنا سیور معنا هغه تسمیه د سرمنه د تسمونا چې پای کې څه شو دانی تنبل شي قال دای فوزاتو دی دا وشاکت کې خود
او وقع منها یا ترنا ارتاو شو یا دی جنې په خپل کې خود یا ارتاو شو فمرت بی خدیات تیر شه په دغه زبان یو ټپس خدیا وهو ملقن په دې حال کې چې دار ورزول شو فحسبته لحما راي دا ګمانو ک چې اوچا غوخه ده او کته پرته ده فخطفته نو ټونګه کړه په ټونګي اوچت ک فالتمسون دي تلاش کو فلم یجدو نمود قال داوی فتامونی به دا جنې وی چې زه دې په دې خبره متهم کړم قال دای فتفقوا یفتشونی شروع شو دوی چې ما تعالی شي غستا حتا فتشوا قبولها تر دې پوری چې د قبول تعالی شي واغستا یا چرته دې کې نیخه قال دای والله انی لقائمه ماهم وإذا دوی سره په دغه کیفیت باندې ولاړو ما از مرت الهدیات ناصابه په دلار تیری دسی شه دغه تپس ګوټه فالقتو نو یغردو فوقع بینهم دغه ځکه دوی په منځ کې ارتاو شو قال داوی فقلت ما هذا الذي اتهمتموني به دا ارو چې تاسو دې په وجه تاسو زه متهم کړو ما زعمتم تاسو دا ګمان کوو چې ما باغستی وانا منو بریه او زه دغه نه بیزارم وهو ذا هو ذا خبر مبتدا خبر او هو خبر ثانی للتاکید هو هغه هر تاسو ذا دغه دی هو دغه دی نو ذا هو مبتدا ذا خبر او دا هو خبر بعد الخبر للتاکید قال ذي فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام فاسلمت اسلام قبول کړ عاشا به فکان لا خبام فی المسجد یو نره غونی خیمه ګوټي وای په جمعات کې او حفشنا یا جونګړه یا خیمه یا حفصتوي جونګړه تا جونګړه پیژنه کا جو پړي چې ورته اردو کې وای قال دای عاشا وی فکان تاتینی وبدا ما خبرات لا فتحدث عندي نو ما سره به خبره اترې کولې لکه سره اعلان چې غب شپ لګي ناشتي قالت عاشا به فلا تجلس عندي مجلسا نبکه ناسدا ما سقا په یو مجلس کې الا قالت مگر دی بداوی و یوم الوشاه من تعجیب ربنا ارز د انبیل جدا دا زما د رب د عجایبات ورزونه دا الا خبردار چې خلقو انه من بلدة الكفر انجانی دیهار د کفر د کلینا خلاص کړم زه کدا هار نه روکې دي زبا تناسو خدمت وکاو دغه هار وش ان زه دغه نه بدګمان شم بدونه شم انا کور می ولا پری خدا چرالم د نبی رسول الله خدمت تا نو ماته الله اسلام دولت قال تاشوی فقلت لا ما شانو کی سده حالستا لا تقودین مائی نکنی تما سرا مقعدن پا زید ناستی الا قلتی هذا نکنی ما سرا پا یوم مجلس مگر و یوم الوشاہ من تعجیب ربنا الا انها من دار الكفر نجت یا نجت دیکھنا ارتجی وی انجانی وی داولی وی قالت فحدثتني بهذا الحديث دا واقعات ذکر کړه باب نوم الرجال فی المسجد آسان دیکھا ہر کله چې بیان کړه نوم النساء فی المسجد او دغه جواز بنا پر ضرورت او نوم الرجال جواز ذکر کړي دا و طریقه ولا شو دغه دغه فتنه نشته ده بادشاہ چې چرته لاړې خوب د نارینو په جماعت کې بنا پر ضرورت جائز ده لکه ما خوبګاه به نه جوړه آکه در تما درته وی چې دا ثبوت دراله ستړي شي وي خیر لګدم وکړه وقال ابو قلابه عن انس بن مالك قادم رات من اكل را له یو ډلا د اوکلیانو نبی علیہ السلام څخه وکانو فی الصفه ماشاء الله بخاری وکانو فی الصفه ادیو فاتی کې دل په صفه کې سبب یې نه کنا ا صفه طالبانو مدرسه بلځه خوونه دوی پاتې کې دل با په صفه کې دا صفه مسجد نبی سره د غوړه جوخته
سبحان الله جخت دا او سم هغه زینشته دبی دبی دی پایبان خلق ناسي او خوشحالي دا مدرسې کې مونږ ناس د بلال په ځای کې ناس دا خیر نه وځه خجی او دا تفصیلی حدیث کم دے کنا 1005 صفحه کې براشي درتا وقال عبد الرحمن ابن ابي بكر كان اصحاب الصفه فقراء اصحاب الصفه چون فقراء او طالبانو کورونه نو دلر نه راغلو او د معیشت باقی اسباب نو دې بدغه ده کې فاتح کېدل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه علماء ذکر کوي مولانا صاحبہ چې د خوب ذکر وکړه دا صفحه 1005 باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا اول حدیث تو ګورا عن انس قال قدم رات من اكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفه فاجتوا المدينه دوی پاتې کېدل په صفه کې او دوی باندې ناموافقه را له هوا د مدینه دلته دا ټول روایتونه د خمیازنه روایت د موسی بن اسماعیل و روایت نو دا دې د صفه کې څنګه پاتې کېدل چې د حضرت څخه د ملمستیا لپاره څه بیٹک خونو چوجره خونو چلته به لګل هوتاګه طالبانو زېونو حجی وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا نافع قال ابن عبد الله بن عمر انه كان ينام عبد الله بن عمر چې د بود کې د جمعات کې او شاب اعذب او شاب د ځوانو اعذب ناواد کړي لکه بلال احمد شو پوښتنه نو دې شاب ځوانو او اعذبو ناواد کرے غیر متزوجو لا اهل له معنی خزه نوا دانه چې خاندان نو عمر سے ابن اوسه لا اهل له خزه نوا او دې بوته کې ته چاته په مسجد النبي صلی الله علیه وسلم په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې معلومه شو چې طالب بلال احمد جماعت کې خوب کول شي ځکه چې د شابن اعظم دی خجی وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد اسان ده قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن صالح بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه تا ګورا یورز نبی علیہ السلام زم کر رہا ہے فاطمه کو ترا ہے علی سے او فاطمه چراری کور د فاطمه ته فلم یجد علیا فی البيت علی په کور کې نو حضرت فاطمه ایک یواز کور کې وا فقال حضرت عین ابن عمک چرته دې اغا زید ترستا استاد ترزوی سی شو او سوال پیدا کیږي چې دا خود ترزوی نو د فاطمه بلکې دا خود ترزوی د نبی علیہ السلام نو علماء کرام فرمایي لکه موږ حدیث راقل کیلو یو رشتہ دار تا چې تا نه کشر وی تاغه ته ابن عمک ویل شي لکه کشر تا ته یا عم ویل شي دیم قول دا دی چې دلته عبادت حذف ده اینا ابن عم ابي کی اینا ابن عم ابي کی چاته دی هغه ترزوی د پلارستا تا د پلار د ترزوی چرته دی حضرت فاطمی ته اشاره کولا چې ستا خاوند علی چې دی دا ګرځما تربوز دی زما رور دی
قالت کان بینی و بینو شیون زما دې په مېز کې څه معاملہ رااله اختلاف راغی کنه فغاظبني نغی ز اقار لما یو دې غضب دې یو غضب دې غضب غصه شو فغاظبني ز اقار لما معنی یاد شو اقار لما غصه کړه فخرجن کور نو وته فلم يقل عندي نو ما څخه قیلوله نکړه یعنی پکور کې ود نشو یقل د قیلولې نه ده ها یا فلم یقل عندي معنا ما څخه خبرو نکړه او تغه چوپ لا یا فلم یقل بکسر القاف دلته قیلوله نکړه ود نشو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم للانسان نبی رسول یو توي انظروا اين هو یو ګره دي چته دی وای خلق تلاش کی مدرسوں کی گردی را گردی پوشی فجاء نبی علیہ السلام رانے فجاء دا سوی رانے فقال یا رسول اللہ هو فی المسجد راقد زجلان علی په جماعت کې دے نبی علیہ السلام چراغه و مستجون دې پزان باندې استجاع کو صادر اچولو پس سقط رداوان شقه په دې حال کې چې د وګې نه صادر غرزیدو خوب وګې بر سره شو واصابو تراب او وګې ته خاور رسیدلې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا مصحوان هو نو دې ولید علینا خاور صفا کولا سندلې تښوا ويقول قم ابا تراب پاسوي ابو تراب پاسوي ځان دې په خاور کې ککړ پاسو ځان دې په خاورو کې ککړ پختو کې وای کنه عربه کې ابو تراب عین پس حضرت علی ته خلق ابو تراب هم وي فل حاصل مقصد دا نه وي چې حدیث دا مقصد نه چې د علی او د فاطمه اختلاف اخکار کړ دا مقصد نه وي چې دې په خاورو باندې د دې وګبر بند شو نه مقصد دا دی چې علی جمعه ته تلو د کېدوله په وخت ضرورت جمعه کې خوب منع نه ده وابي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رايت 70 من اصحاب الصفه الله ما لدلوا او يا صحابه کرام د اصحاب صفینا د طالباننا الله بعض حضرات په دې وخت کې د علم دشمنان دي نو بیا د مدرسو هم دشمنان دي ان دوی وی چې دا مدرسې چې کوم داخله جوړي شریعت اسلامی کې د دې هیڅ ثبوت نشته ده ځکه پیغمبر اسلام مدرسه نو صحابه مدرسې نه وي ته تاسو مدرسې زې په دې سره جوړې کړې او کته چې اصحاب صفه ویغه د جمعات یو سفرو ایته څوک مدرسه وي دا جمعات په سفر کې چې پاتې کېدل نه بغواګانې میخي خرڅول تا کنه جمع کړی به کنه ها کله کمبل منبل خرڅول تا پاتې ماتي اتر متر او طالبانو زیو کنه نور سو طالبان دغه توي کنه نور څه توي اوس خو چونکه داس خلق پیدا شل خدای خبره چې کوم د خلقو په تور استدلال اوس پیش کړي اوس په پاکستان کې یعنی لوی سازش د مدرسو ختمولو لپاره او دا اوپر قوتونه چې څومره دي دای اوس دغه لیل او نهار د دې شوراګانې کیږي چې دا مسیب څنګه بندو څنګه به ختميږي دې دا ختمولو لپاره طریقې کار سره اوس په دې کتاب خو بیغم و دي حالانکه اوس د لوی سازش په دې ملک دا شروع دي علماء لګا دي زه په خپل اجلاسونه کې الله دې اتفاق راولي مليانو نه ما من رجلون نو د دوی نه اوسره علی رداون چاغي سره صادرو چې پورا بدن به پکې پټو اما ازار یا فقط لنګو و اما کسام یا برنه صادر الک دوال نو ښا قدربتو فی اناقهم اسادن لنګوټه غونی با وګو تر دلته انا کې سب سره تړلو نور بربندو
د ورځو خطر به عدل بدل کړي به داسې به تړلو ومنها ما يبلغ نصف الساقين پندو تر رسید نیمو تا ومنها ما يبلغ الكعبين گټو تا فيجمعه بيده هغه به داس نیولو اذان سره به داس ټول کړو کرایتن ترا عورتو چې څوک ول عورتو نه ګوري الله اکبر ولله باب الصلاه اذا قدم من سفر ولدا دو مسلې مختصری دي باب دې په بیان د مز کولو کله چې سړی د سفر نراشي دې ته تحیت السفر وایي لکه احمد چې کلی تلار شي نو دې باول جمعه ته دې تحیت السفر بکې نو دې لار شي اول بابا کړی دا یا قاسم کړی دا هغه نه پس بیا کوړته دي الکه اول بسط ته دي جمعه ته الته به 2 رکعات تحیت السفر کوي اذا قدم من سفرن وقال كعب بن مالك وی کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قدم من سفر کله بچ سفر نراغه بدا بالمسجد جمعه تبلار فصلى فيه پای کې 2 رکعات وضو کا اوس دا حدیث د کعب ابن مالک ډیر طویل حدیث دی خدلته دغه آخري خبره ذکر کړه او دا موږ مغازیو کې ویل صفحه 634 کې صفحه 634 کې موږ ویل دي چې نبی علیہ السلام چې تبوک نه واپس راغی نو جمعه تراغه بوزلا نو کم معذورین چې کومو اویا اتیا کسان ای قران ضرور اشتیا نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام عذر له قبول کو معاملې الله تعالی کا او ما رښتیا ورته وی نو ماته ځه صاحب فیصله چې الله راولې ګل بیا واغې دوستو خبره کی راي کې دا حدیث یاد تاسو ته کنه الته موږ ویلو 634 به بیازان لوگ بولے وبی قال حدثنا خلاد بن یحیی قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دینار عن جابر بن عبد الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد زرال النبي عليه السلام څخه حضرت جمعات کیو قال مصر اوراه مصر زګمان کوم پوښی کنا په دې خبره باندې چې قال زوحان جابر چې دا وخت سره دا وقت چاش دے فقال حضرت صلی رکعتین 2 رکعات وضو کا وکان لی علی دینن او نبی علیہ السلام په ما باندې قرض وا فقضانی وزادنی قرض را لراکړه خلاص کړه او زیات عمر کړه دا بتاو ته کتاب البیو کې ان شاء الله راشي 282 صفحه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار را روانو جابر په یو اوخبان سورو اوخ چې کم دینه بیکارو منډه نشولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور رخت رواج روان شو او دې زه په تنګم نبی علیہ السلام په ما خرڅ کا لای په پیغمبر اسلام باندې خرڅ کا بیا نبی علیہ السلام ورته مدینه پوری مدینه کې بیا را لراکی دا په کتاب البیو کې مسلم ابو داود ترمذی بخاری کې راځي چې بیع فی شرط هغه بیع چې پای کې شرط وي او هغه شرط داسې وي چې پای کې نفذ احد المتعاقدین وي یا د بایو یا د مشتری د ایسه حیثیت ته عند الاحناف داسې بیا جایز نه ده بعض ائمه وی جایز ده او استدلال کې حدیث ته جابر نه امنه وی چې دا هغه شرط معنی د بیع نه دی چې په صلب د عقد کې وي او کوم عقد شرط چې په صلب عقد کې نه وي په دغه سره ممانعت نشته لري تاسو یادو کنه تاسو چې طویل ادارې وات 282 څوک بدر راو بس دا ما مخه واسکر دې احمد خالي خیر ما عبد الجلیل خیر وسیله خفقان دې ختم شوی دا 202 اتیا بالکل به حدیث ته حدثنا محمد بن بشار بمقرا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات فابطا بي جملي وايا فاتى لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت ما نام ما شانك نداسر هذا ثم قال اركب فركبت فلقد رأيت اكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه اخلاصيږي
فوجدت على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت الى اخره. وخیال تو تړه راشه 2 رکعات وضو کا. باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ګوره چې جمعه تراشي کنه طالب جانا سفر نه چرای 2 رکعات وضو جمعه کو کوسا او دارنګ اوس مسله دا چې جمعه تلار شو 2 رکعات وضو کا. حدیث تحیت المسجد وی علی زواهر او د امام احمد سے یو روایت ادا چې تحیت المسجد واجبات نه ده لازمن بکې چې جمعه تراشي. زم علماء کرام فرمای چې تاسو له پکار دي چې تاسو 2 رکعات کوئ چې په وخت د دخول وکړه کله هم نمیر شي تاسو رانه چا پیره شي رمنه زین کاروزی خبره ار بار تقدیر خو زمونږه د جمهور مسلک دا چې هغه استحباب دی. هغه په استحباب په دې شرط باندې چې هغه وخت مبیح للصلات وي طلوع غروب استوانی وځو کنه یا داسې وخت نه چې تنفل پکې منوي لکه بعد صلات الفجر و بعد العصر یا وعند خطبه الامام الجمعه چې تخفانه شي. اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. چې صوب لا ناس نه نو 2 رکعات موږ بکای پوښګنا دغه ګوره فليركع ركعتين دینه معلومه چې د امر د وجوب دی خدا پتا باندې واجب دی واما عندنا واجب نه دی تاسو استحباب دی. امون د پار دل حدیث تو عقبہ ابن عامر دی ابو مسلم کی راضی 200 اویا کې 200 اویا کې 276 کې چې ثلاث اوقاتن حدیث کی راضی چې 3 ټیمونه داسې دي چې پای کې عبادت نه کیږي. استواء عند الغروب عند الطلوع ایاغه اوقات 276 صفحه کې دا حدیث را روان دي. باب الحدث فی الصلاه فی المسجد باب دې په بیان د بیودس کېدو په جمعات کې چې یو سره راشي جمعات کې ودی او بیودس شنو سو حکم دی. ګورم مولانا صاحب یو بیودس کېدل دي او یو ځان بیودس کول دي. بیودس کېدل غیر اختیاری شی دی تو دوی او خیال رانغه او الاخره شو ټوپک دی غل شوی سم خبره اخر نه ورته او یو دی ځان بیودس کول. ځان بیودس کول معنی داوی چې یو سړی دی اور هغه قصدن و ارادتن چې کوم دی ځان بیودس کی اخراج دری ہوگی. انور شاہ کشمیری علیہ رحمت فرمایلی دی چې اخراج ریح فی المسجد حرام دی. حرف شذی صفحه 80 وګورئ. صفحه 80 انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرمائی سبحان اللہ دا ګورا النوم فی المسجد یکره النوم فی المسجد للمقیم عندنا دارس راضی کا مسئله عنوان دے د دې لاندې کې یکره تحریما اخراج ریح فی المسجد کما فی شرع الهدایه اخراج د ریح چې کوم دینو دا معنی دی په جمعات کې یو خروج دی یو اخراج دی په دې کې فرق دی. تو خروج چې کوم دی نو امر غیر اختیاری دی پای کې غریب نشته دی خو اخراج چې کوم دی نو دا بالکل ناروا دی. تا خیال دی ورته ملاو شو کنه حواله عربی شذی نور شاه کشمیری سے رحم الله. حدثنا عبد الله بن يوسف
قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حضرت فرمایلو ان الملائکه تصلي على احدكم فرشتي دعا د رحمت غواړي په یو استاد باندې ما دام فی مصلاه سو پر یو سره په خپل جای نماز یا په جمعات کې الګه موږ د کړې او په جمعات کې ناس عبادت ته کړې او ذکر اذکار کې مشغول ہے ٹھیک شو یا کور دې موږ د کړې په مصلی ناس خپل ذکر اذکار کې انو فرشتي د دعا د رحمت غواړي الله ته په رحم وکړي الله ته په رحم وکړي ٹھیک شو مصلا الذي صلى فی دا زکوي چالک دا مصلا عام ده چاہے مصلا د مسجد شي چاہے هغه مصلا د بیت شي یا هغه مصلا د صحرا وي نو دا دعا غواړي ما لم يحدث ترغه پوری چې دې ځان به ودس کړی ني به ودس شي ني الک نقض د طهارت ني شوی یعنی ادسینی مات شوی ٹھیک شو او دارنګه ځکه چې علما وی چې د اخراج د ریح خو منشه خو خروج د ریح د بدګویۍ په بنا باندې فرشتي چې د نغوی بس ته یاره لړو درنه او نشو کنه به خوند سره ارضی لپاره احتیاط پکار دی تقولو فرشتي وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله وبخا الله په رحمتونو ودی